اوریدونکو د ټیم کې زه موجود یم د باجوړ هډ کوارټر بازار ښار کې چېرته چې یو ځوان نن ضلع باجوړ بیاسرې یتیمانانو د غریبانانو ته کونډو ته یو 10 پیکیجز ورکړه. ډېره د خوشحالۍ خبره ده. په کار ده چې موږ سخاوت وکړو. موږ سره یو ځوان ولاړ دی او دی هم د دې پیکیجز ننداره کوي. د نه پوښتنه کوو چې دی عملته په کوم نظر ګوري. السلام علیکم. خپل نامه وښیه. وعلیکم السلام. زما نوم نوید الله دی. دا ګلیزو سره تعلق ساتم. جی دلته دې کسانو چې کومه قرباني کړې ده دا زمونږ ګاونډ کې وړوکی غونډه کې کاروبار دی او دیو چې کوم دی ډېره غټ اخلاص وکړو. لکه مطلب غریبانو ته ډېره لږ پیکجونه جوړ کړه او دیو خپل پیکجونه جوړ کړه. دا کوم غریبانو دپاره چې کوم دي 1300 کسانو دپاره خپل پیکجونه جوړ کړه او هغو له یې ورکړه. نو زما د مالداره خلکو نن دا اپیل دی چې زمونږ په دې وطن کې دغه شان غریبانان دي او خاص کر هغو ته لږ توجه پکار دی او هغه یې لږ مخې ته راوړل پکار دی ځکه چې اختر هم را روان دی او د هغو سره موږ دغه شان امداد وکړو. نو د هغو لکه د ټول عمر کار خو به پرې ونه شي خو لږ وخت خو به یې ګزار شي که نه. نو دغې دپاره زما خاص کر مالداره خلکو ته کوم چې وس کېږي د هغو د زما دا اپیل دی چې هغه یې د غریبانو سره مدد وکړي او هغه یې د لږ وړاندې راوړي د ځان سره. مننه. کتونکو دا یو ملګری چې دلته موجود و. په دې موقع باندې موږ سره دغه کاسمیټکس چې کوم کاروباري زراعت دی ملګري دي چا چې نن په ضلع باجوړ کې کونډو ته غریبانانو ته یتیمانانو ته دا پیکیج ورکړه. د دوی ډېره زیاته مننه کوو. عرفان صاحب موږ سره ولاړ دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساحل صاحب ډېره زیاته مننه. څنګه مو سوچ وکړو چې خلکو ته دا پیکیجز ورکړو؟ ساحل صاحب اصل کې داسې ده چې د هر چا دا خواهش او شوق کېږي چې زه د چا سره کوآپریشن وکړم مدد یې وکړم خو لږه څه نه څه حوصله غواړي او زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ موږ له حوصله راکړله حوصله افزایي هم راله راکړله. نو ډېرې زیاتې داسې بې وسه لاچاره خلک شته دی ډېرې زیاتې کونډې یتیمان شته دی چې وختي دلته یو ماشوم راغلی و هغه ماشوم خبرې اترې چې موږ واورېدلې نو الله په سر ګواه دی چې څه ووایم که بېګا له زموږ روټۍ زړه ته وشي نو دغه جذبه هم په زړه کې راچوته شوې وه چې یاره موږ که لږې او که ډېرې نو تاسو مخې ته دي چې موږ د خلکو سره د خپل وس مطابق مدد ورسره وکړو. دې پیکیج کې څه شی شامل دی؟ کوم آیټم دي؟ ساحل صاحب په دې کې دا اوړه دي پکې غوړي دي پکې چیني دي پکې دا چای دی پکې دال دي پکې او شربت دی پکې او مالګه ده پکې. ښه درته ووایه چې مرستې سره پکې چا کړي په دې نیک کار کې او څومره خلکو رابطه کړې ستا سره؟ یاره ساحل صاحب زموږ سره خصوصي مرسته چې کومه ده نو دا پرمننت کاسمیټکس کمپني ده چې هغه زموږ سره خصوصي کوآپریشن یې راسره کړی دی. ډېرې زیاته شکریه ادا کوم. داسې ډېرې زیاتې کمپنۍ دي چې هغه په باجوړ کې هم کار کوي په اورال پاکستان کې کار کوي خو د اوسه پورې چا داسې خاص سټپ نه دی اخیستی. واحد دا پرمننت کاسمیټکس کمپني ده چې د باجوړ کې ډېر زیات خدمات دي هغه په پروډکټ باندې هم دي. دغه شان که تاسو وګورئ د دې نه مخکې ټورنمنټ ارینج کړی و په هغه باندې د هلکانو لپاره ډېر زیات اکټیویټیز کوي. بلکم قبایل سوپر لیګ چې و په هغه کې د باجوړ ټیم سپانسر کړی و نو هغو ډېر زیاته خصوصي شکریه ادا کوم. د هغه کمانر چې دی حاجي خیست رحمان صاحب هغه زموږ سره ډېر زیات کوآپریشن کړی دی په دې کار کې. نه نو اوس خلک ډېر دی غریبانان تاسو خو 10 پیکیجز ورکړل نور پیسې راکړل لرئ؟ ساحل صاحب زړه خو کېږي چې ډېر زیات څونه خلک چې دي هغو سره موږ مدد وکړو د خپل وس مطابق خو بهر کې په نور تاسو ته هم پته ده چې د خپل وس مطابق پورې دا خو 30 کسان دي انشاءالله زموږ امید دا دی چې دا 30 موږ په 3 ګونه کړو یا د دې نه نور هم سیوا کړو 100 کړو 150 کړو 200 کړو خو د خپل وس مطابق زموږ دغه وس هم کېده انشاءالله نور هم زده کېږي چې انشاءالله وکړو. شکریه ادا او عرفان تاسو خبرې واورئ. موږ سره ماشوم ولاړ دی کوم چې راغلی دی پیکیج پسې نامه وښونه زیرالله د کوم ځای ښار اوسېدونکی ښار اوسېدونکی دی راته ووایه چې غریب یي غریب پلار دې څه کار کوي؟ څه کار نه کوي. اچھا څونه کسان په کور کې تاسو ژوند کوئ؟ کور کې موږ یو ډېر یو غټ یتیمان غټ هغه دیړې کوي یو روژه کې دیړې کوي یو زیمه ټرالې شروع ټرالې چلوي. ښه نو نن څومره خوشحالې؟ نن ښه ډېر زه خوشحاله یم چې تاسو راله هر څه راکړه موږ کره پرون هم څه نه اوس نن هم راکړه څه نه موږ لقمان ته ټلیفون وکړو لقمان نه چې تاسو راشئ داسې وکړو. ښه خوشحاله یې؟ خوشحاله یم.
او درته د روچه کې مخام کې څه پخوي داسې موږ ته ذکر وکړو کله سبزي او کله یې کله بل شي. هغه چېرته کم ځای نه پیدا کوئ هغه دې ټرالې کې بس وکړو بس دی. بهرحال کتونکو دا یو غریب تن تاسو خبرې واورېدې د نن خوشحاله دی چې یو کس ته مې ټلیفون وکړو او هغه صاحب عرفان ته ریپر کړلم نن ماته سامان میلاو شو ډېر زیات خوشحاله یم چونکې د روژې میاشت ده باید چې موږ ټول سخاوت وکړو او دې نیک کار کې بل شل ګریسه واخلو کتونکو دا ډېر لویه خوشحالي خبره چې په ضلع بجوړ کې داسې نیکان خلک شته چې هغه د خپل چاپېریال د ګاونډ او چم د غریبانو خیال ساتي زه یقین لرم دا خپل راپورټ به ستاسو خوښوي د الله په امان